صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وفي هذا المقام وعنه رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الأمة من أماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. مخي حديث ده حضرت انس رضي الله تعالى عنه روایتو او دا حدیث هم ده حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته او قاعده د مصنفینو د احادیث داوی چې هغه کله د یو صحابي نوم او راوی نوم ذکر کی او دا بل حدیث هم ذکر کوي متصل، نو هغه صرف په وعنه سره ذکر کوي. د وعنه نه مراد دا دی چې دغه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته، او که ابو هريره سے بھی نو بیا به هم دغه وي چې هم د ابو هريره سے رضی الله عنه دا هم حدیث نقل لې. نو دا د اذان په شان راغی چې په هغه مخکینی څنګه د حضرت انس سے روایت ته، نو دا هم د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته. یو دویم دا موږ د سلام آداب سے مختصر ویلو، پای کې دا ذکر شو چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په ماشومانو تیر شو په وړو او سلام یې پې وکړو، او بیا یې وفرمایل چې دا ما ځکه دا کار وکړو چې ونبي علیه السلام چې دا کار مې کو، مضمون دا شو. ورنه د حدیث الفاظ دا دي: فسلم علیهم وقال كان النبي صلی الله علیه وسلم یفعله. سلام یې وکړه په دوی باندې، بیا یې وفرمایل چې ونبي علیه السلام چې دا کار به هم کو، یعنی په ماشومانو به سلام کولو. نو د دې معنا به دا شي ما تاسو ته ووایي اقتداء بالرسول صلی الله، دا په اقتدا د نبي علیه الصلاة والسلام کې دا کار وکړو. او په روایت د نسائی شریف کې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم. نبی علیہ السلام په انصارو ملاقات لچتلو، نو سلام به په ماشومانو کولو، مسکول به د هغوی سرونه په خپل لاس مبارک باندې، ويدعو لهم او هغوی دپاره به دعاګانې غوښتې. ما تاسو ته ووایي چې درې آداب شو. سلام شو، د ماشوم په سر لاس راښکل شو، لکه یو عالم وي یو مشر وي، نو د هغه په د ماشومانو په سر لاس راښکي، نو دا په اقتدا د نبي علیه الصلاة والسلام کې مسنون طریقه شوه. دعا دې ورته هم کوي، دعا دې ورته کوي، لکه ماشوم ته څوک وایي لوی شي، الله دې لوی کا، حافظ د قرآن شي، نیک صالح دی الله لوی کا. په ځای د دې چې نور الفاظ ویلی شي، هغه هم ویل پکار خو هغه صرف د پښتو یا د بلې ژبې یو محاورې وي او د هغې یو عادتي جملې وي، لکه نره لږ دی یا بل څه، دغه خو دعا ورته کول پکار دي. او دا په وجه د څه وهذا من تواضعه، دا و د نبي علیه السلام د تواضع د وجه دا کارو، وحبه او د وجه د محبت دی، د وجه د څه محبت نه، للکبیر والصغیر، د وجه د محبت د کبیر او د صغیر، د مشر او د وړوکي د محبت دپاره دی. دې سره محبت سیوا کیږي. ما تاسو ته بیګام وایي سلام سره ډېر محبت سیوا کیږي. سلام آدابو کې علاوه د دې نه څه بعضې احکام مسایل هم دي. سلام خو چونکې دلته خو زمونږ باب څه دی، د تواضع دی، خو بیا هم د سلام متعلق ما یو دا خبره کړې وه چې ماشومانو باندې سلام څنګه دی پکار دی، مسنون دی. نو هغوی په دې پوه کول پکار دي چې یوازې سلام کوئ ما، بلکې د سلام جواب هم ورکوئ.
ځکه ماشومان ما تاسو ته ووایي په دې پبلک سکولونو کې او یا دکه شان په دې مدرسو کې ورته هم دا وایي سلام کوئ یوازې ما ورته دی وایي چې سلام هم کوئ د سلام جواب هم ورکوئ انو چې عادت شي یو بله دا چې سلام چاله په چا باندې پکار دی نو چې په سورلی سوري نو هغه دی په پیاده باندې کوي پیاده چې وي هغه په ناستې کوي او چې څوک راشي په مجلس کې هغه به سلام کوي چې څوک پاسي د مجلس نه هغه به سلام کوي او د هغې نه علاوه چې څوک چاته مخامخ وي په هغه دې سلام کوي که څوک د چا آواز اوري په هغه دې سلام کوي لکه په ټلیفون موبایل باندې خو بنده مخامخ نه وي خو دومره ده چې آواز خو د یو بل اوري نو په سلام سره دې شروع کوي دا هیلو وغیره اوس خو ښه الحمدلله سر خلک سلام کوي د سلام او که بار بار وي دا هیلو خلک بیا چې یو ځل وانوري نو بیا ورته هیلو وایي دا هیلو د انګریزانو داسې یو ټکی دی چې لکه داسې د ملګرتیا الفاظ دي نو څوک چې پلار ته وایي هیلو یا مشر ته وایي هیلو یا استاد ته وایي هیلو نو هغه مناسب الفاظ نه دي او هیلو خو څه معنا نه ده نو د هغې که بیا سلام نشي کولی نو بیا دې خبرې شروع کړي یو ځل دې سلام وکړي بیا دې وایي چې زما اواز درځي که بار بار سلام وکړي نو هم دعا د هغه لپاره بعضې ځایونو کې سلام نه دی پکار لکه بیت الخلا شوه برهانه حالت شو په هغې کې سلام نه دی پکار لیټرین کې بنده ناست وي دکه شان وړو بولو ته ناست وي پټي کې په لاره کې نو هغه هلته وګورئ بلکل سلام نه دی پکار تلاوت والا باندې هم سلام نه دی پکار مراقبې والا باندې هم سلام نه دی کول پکار د سلام خو ډېر لغت بحث دی زما ذهن ته چې سره هغه مې درته ووایي خط کې به سلام څنګه وي پکار دا ده چې سلام بنده کوي چې د هغې اراده د سلام وي او ورته سلام کوي او ځل ووایي نو هم ښه ده او که پړه کې راشي نو هم دعا ده او هغه دې ورته واپس هم جواب په وعلیکم السلام سره ورکوي ځکه روایت ما تاسو ته وړاندې ویلی هغه مې د بل وخت بلې موضوع باندې ویلی خو هغه دلته کې به راشي معاویه صاحب حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته سلام ولیکو او د سلام نه وروسته یې ورته وویې ما ته مختصر او جامع حدیث د نبي علیه السلام داسې راولېږه چې ما نه وي اورېدلی او هغې علیک السلام نو دا یې ورته کړي نو سلام په خط کې هم شته او د خط آداب دا دي چې بنده به یو ول خپل نوم لیکي چې څوک چاته خط لیکي نو د هغه د نوم نه وړاندې به په یو ګوټ خپل نوم لیکي چې چاته مکتوب لیکي نو هغه د هغه نوم به هم لیکي خو خپل نوم به سر ته لیکي او کلمه دې هم لیکي او که دا پته ورته لګي چې یاره دا کلمې بې حرمتي ونشي نو بعض علما وایي چې دا 786 نه دی پکار لیکل خدا د ابجدو په حساب باندې بسم الله الرحمن الرحیم هغه عادت دی نو دا خیر دی که ولیکلی شي بعض علما ما یو کتاب کې کتلی دی یو عالم پرې ډېر سخت رد کړی نو که دی بسم الله الرحمن الرحیم ووایي نو دا عادت صحیح دی ځکه موږ په تعویضونو کې بسم الله الرحمن الرحیم په ځای 786 لیکو او 786 مخفف نه دی بلکې عادت دی نو په ځای د دې چې هغه بې ادبي کېږي نو هغه خو دغه لیکل بیا خیر دی که کېږي 786 یا مختصر بسم الله هم لیکلی شي بنده زه خو لیکم بسمه تعالی الاعز والاکرم باسمه تعالی العز والاکرم باسمه تعالی هم لیکلی شي نو بیا دې ورپسې هغه خط شروع کړي خو
قرآن مجید کې د خط آداب د حضرت سلیمان علیه السلام په واقعه کې دي چې هغه بلقیس ته کوم خط لیکنو سی وی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم انه من سلیمان دا خط د سلیمان د طرف نه دی بن داود علیهم السلام او په نوم د الله سره شروع کوي دی ما د شیخ رحمت الله علیه خط مونته بیا مې د تذکره حضرت شیخین کې ورکړو هغه چې طالب ته خط لیکل دی ډېر ښایسته عجیب د ادب نه ډک خط دی په ورسای هغې سر کې لیکلي دي انه من شمس الهادي وانه بسم الله الرحمن الرحیم او بیا اخیره کې لیکلي دي المدعو به واخیه دعا غواړي دعا کوي تا ته په دې سره دا کاتب یعنی خپل ځان یاد کړی دی او دا غرور مشر شیخ صاحب یاد کړی خط شته موجود دی د بعضې سلام نه به ځان ساتئ لکه بعضې خلک لاس اوچت کړي او سلامونه کوي دا د یهودو طریقه ده دا لاس خوځول صرف لاس اوچتول ما بیګا ووی صرف لاس ملاول بغیر د سلام نه دا ډېره غلطه طریقه ده بعضې طالبان داسې کوي دا غلطه طریقه ده که طالب وي که مولا وي چې په چپه خوله لاس ملاو کړي دا د بعضې خلکو عادت وي ځان به در باندې ازمایي چې دی ما ته څنګه غږ کوي که نه کوي لکه ته خوله نه سپړې او سلام نه کوې سلام سره خو بې تکلفي راشي د بنده خبره وکړي بل سلام داسې یو شی دی چې سلام یو ځای کې وشي د هغې بنده خلکو ته پته ولګي چې دی راغی هسې خو غل په کور والا باندې سلام نه کوي داسې غل خو نه دی لیدلی چا چې په کور والا چې السلام علیکم زر عالم غلاله که غل سلام وکړو نو دی به غلا نه کوي بیا که غل ووایي چې السلام علیکم ورحمت الله دی بیا غلا نه شي کولی ولې دعا یې وکړه ورته که نه هغوی به تې الله په امن ساتي دی بیا دغه نه شي کولی غلا نه شي کولی یا به سلام کوي یا به غلا کوي نو بس هغې غلا کوي سلام نه کوي نو غل چې دی غلی وي او چپ چپ راځي نو بعضې خلک هم رادن نه شي یو خدایي خادم وي او هغه هر وخت د دننه بهر کېږي هغه کوم بیا غلی کښېني نو هغه احساس ورته کېږي بنده ته چېرې دی راغی خادم دی او په کور والا هم سلام پکار دی کور کې هم په بنیانو سلام پکار دی مشهور حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام ته څوک راغلل او عرض یې وکړو صحابي یا رسول الله ما کور کې تنګ دستي ده انتهایی فاقی دي او لوګې سره سره قرضونو په مخ اخیستي قرضونه دي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ته به دوه کاره کې چې کور ته داخلېږې نو یو به په کور والا سلام کې بل به سوره اخلاص وای یو ځل څومره اسانه وظیفه ده بعضې خلک دومره ډېرې وظیفې ورکوي حدیث کې راځي نبي اسلام ډېر مختصر وظیفې ورکړي دي ورته یې سلام او سوره اخلاص وایه بیا ورته وفرمایل که چېرې څوک کور کې نه وي نو بیا څه کوه بیا په ما باندې سلام وایه الله اکبر وایه بسم الله والسلام علی رسول الله نو درود شه بیا هغه څو ورځې پس راغی ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مبارک هغه وظیفه او هغه طریقه ما وکړه دا دومره ورځې چې زه نو م راغلی نو د یو عذر د وجې ما چې دا کار شروع کړو سلام به مې په کور والا کولو او سوره اخلاص به مې وی او چې څوک به نو په تا به مې سلام وی درود به مې رالیږو نو کور کې بس هر څه سیوا شو
اوس د دې زمانې تعلیم یافته او بعضې تعلیم یافته خلکو ته چې دا حدیث ووایه دا به وایي چې یاره جي ده بیا څه کار به شروع کړی ده به بیا څه داسې څه شروع کړي به موږ خپل ګمان دی په صحابه نه کوو په صحابه هغه متوکلین علی الله هغه یا کار شروع کو یا نه زموږ سره کار نشته کار به هغې غریب مخکې هم کو سمې نه خوړه چې دا وظیفه شروع کړه کار یې سمې وخوړ بس هغه وی منګه کور کې هر څه سیوا شو برکت راغی تر دې وی هغه قرضونه ما ادا کړل قرضونه مې ورکړل بیا ما سره خپلې پیسې دومره ډېرې رالې چې ما به خپله غریبانانو له ورکول کول د هغې په وجه باندې وی زه نوزګاره شوم نن مې لږ وخت وباسه نو تاسو له رالم دومره زیات په مال مصروفه شو مشغول شو ګوره د دې وظیفې د وجه دا وظیفه هم ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده او اسانه وظیفه ده هر څوک یې کولی شي بس کور ته چې ځي او سلام کوي او سوره اخلاص وایي یادول پکار دي ځان ته دا ځان له عادت جوړول پکار دي چې څوک وویني نو کور ته نه دی سلام هغه وخت کې کوي که په نارینه وي که په زنانه وي کمرې ته هم ور دننه کېږي نو محارمو باندې څومره چې دي سلام او بیا ورپسې سوره اخلاص یو ځل ویلی او قرآن کې هم د سلام آداب راغلي دي چې تاسو کورونو ته ورځئ تاسو سلام کوئ مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وي چې ګاډي کې ناستئ او په چا سلام کول غواړئ او خامخا وي په مونږ خلکو باندې خلک سلامونه کوي نو بیا لاس اوچتول غواړي ځکه چې ستا اواز هغه نه اوري د هغه اواز ته نه اوري شیشې یا بندې وي یا دغه شان په روډ باندې بنده تیز ځي نو تش لاس مو اوچت وي ځان سره روغ غوندې وایي السلام علیکم ځکه تا ته مخامخ دی د موبایل نه خدای تا ته نږدې دی السلام علیکم نو دا مو وایي چې دی خو زما سلام نه اوري هغه به هم خامخا سلام کړی په کار هغه له هم دی چې سلام وکړي بعضې خلک د سلام په ځای خیرالي وایي او ستړی مشي نو سلام نه علاوه که دا وایي خیر ده خو سلام نه علاوه مطلب دا دی سلام او ورسره دا کوي خو که د سلام په ځای کوي نو دا غلطه خبره ده دا خدچارې څه بد الفاظ نه دي زه وایم زمیندارو ته هم وایم دلته چې کار والا راشم ووایم کله خو مخکې ته سلام وکړم او په پښتنو زمیندارو باندې او غلي مه تېرېږئ په پیژندګلونکي او په ناپېژندګلونکي ټولو باندې سلام ویل پکار دی د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه حدیث دی چې هغه نقل کړی دی د نبي علیه السلام نه چې ما ړومبی د نبي علیه السلام نه هغه اورېدله نو مشر شیخ صاحب به سلام ورسره کوئ تش لاس مو اوچتوئ بعضې ځایونو کې سلام چې نه دی پکار نو په هغې کې یو د جومات هغه ماحول دی چې په هغې کې د مونځ وخت نږدې وي او خلک مشغول وي مصروف وي په مونځ باندې نوافلو باندې نو بندرې په تیز آواز باندې سلام نه کوي زمونږ استاد دی دوست مولانا صاحب دی مولانا محمد امین دوست صاحب ډېر ښکلی مفید کتاب ما چې څنګه ماله راکړو نو ما پکې خپل مطلب کته چې جومات کې سلام څنګه نو هغې کې داسې د هغې تذکره نه وه راغلې یو باب پکې نه و د هغې متعلق یا فصل یا بل نو ما ته وایي چې کتاب دې وکته ما جي ډېر ښکلی کتاب خو ما زما یو اشکال نو هغه پکې حل نه شوي څه ما چې دا سپونو کې سلام کول څنګه دی وایي تا مخکې نه وي ما ته وایي دا خو واقعي مسله ده نو ما زه خو نه جي مفتي یم او هسې هم ستاسو شاګرد یم وایي چې نه څنګه چل وي ما زه خو وایم چې که بنده سب کې چا سره کښېني نو غلې غوندې سلام دې پرې کوي هغه چې اسکارو کې اعمالو کې نه وي مشغول اناس وي تا ته وګوري نو السلام علیکم او هسې په دې تیز اواز باندې سلام په جومات کې دا نه دی پکار ما دویمه جي دا ده چې موږ خپل اکابر لیدلي دي حضراتو شیخانو به داسې باقاعده سلام نه کولو البته شیخ صاحب به وکولو مشر شیخ صاحب به په هغه وخت کې تیز کولو چې اول به جومات ته راغی دوه کسان درې به ناستو مشران او هغوی به پاسېدل نو هغوی ته به ویل السلام علیکم کښېنئ پاسئ ما السلام علیکم بس هغوی به خو ما دا بعضې کسان د فیضار نه سلام وکړي او ټول جومات باندې
نو زمونږ خو دومره قوي موضوعونه نه دي نو مایموس کې به ورله جواب ورکړو نو چې موس کې ورله جواب ورکوو نو هم ښه نه ده. یو تبلیغي حضراتو کې یو کس پاڅېدو وی الله مو وبخښه زموږ نه وروسته به د ایمان او دا یقین تېر شه د الله شان دی وی د ایمان او وی د ایمان نو ټول وی یقین 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 خو هغه غریب په مخه واغستن یو کس موس کو نو هغه وی یقین کنه په موس کې ورته وی سړی وی ما موس دې خراب کو نو مونږ خو بیا لکه دومره ټینګې نه یو بیا به په موس کې وله جواب ورکو. یقین د هغه نه هېر شو زمونږ کته جومات کې داسې شو یو کاکا والا موس کې اواز ورکړه ایمان سره یقین یادوي. ښه دا حدیث به مختصر و. وعنه ابو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته قال فرمایي دا ان كانت الامتو کچری وبا یو وینزه من اماء المدینه د وینزو د مدینه منوره وینزه د وینزو د مدینه منوره وینزه به دیته ویل شو چې هغه به د چا آقا او د چا مولا د هغه په گرفت کې وه او هغه سره به وه هغه به اغوستې وه مکمل به د هغه په اختیار کې وه او غلام به هغه چاته وي عبد چې هغه به نارینه و او دا به وینزه وه زنانه به وه. نو د وینزو نه مراد دا دی چې دی غریبانان خو به چا په څه کې نه حسابولی نو ځکه انس صاحب فرمایي که چېرې به وه یوه وینزه د وینزو د مدینې منورې لتأخذ بید النبي صلی الله علیه وسلم او به نیسه لاس مبارک د نبی علیه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت نو چې کوم طرف ته به نبی علیه السلام بوتلو د هغې به خوښ نبی علیه السلام به ورسره تلو فتنطلق به ته به ورسره نبی علیه الصلاة والسلام بوتلل به نبی علیه السلام باندې کول حيث شاءت کوم طرف ته چې به هغې خوښه وه یعنې نبی علیه السلام کې دومره تواضع اوس پې پوه شوئ دلته کې دا حيث شاءت فتنطلق به حيث شاءت بلکې دا حدیث ټول نه دا اول نه تر اخره دا ترجمه الباب دی خیال وکوئ ترجمه الباب چې معلوموئ نو هغه به په هغه ځای کې معلوموئ چې د حدیثو کې نور مضامین هم وي نو هغې کې به بیا څه کوو ترجمه الباب به معلومو خو دلته به ترجمه الباب په دې کې جدا کوو ځکه نه چې ټول حدیث یو دی او هغه بل مخکې چې و د دې نه دوه حدیث مخکې ابو هریره صاحب رضی الله عنه والا نو هغې کې خو درې اقوال یو پکې ترجمه الباب او دا ټول حدیث چې ترجمه الباب دی او بل حدیث کې انس صاحب دا ړومبنی حدیث چې دی انه مر علی صبیان فسلم علیهم تر دې پورې حدیث جدا مضمون دی حضرت انس صاحب داسې وکړل خو انس صاحب د اقتدا د نبي علیه السلام د وجې داسې وکړل نو کان نبي صلی الله علیه وسلم یفعلوه کې به ترجمه الباب شي پوه شوې و نبي علیه السلام چې دا کار به یې کولو او د وجې د څه نه به یې کولو د وجې د تواضع نه به یې کولو. دلته کې وینزه راله نو وینزه چونکې ما تاسو ته ووایي چې د مدینې منورې په وینزو کې به یو وینزه راله او نبي علیه السلام یې د لاس نه ونیسلو یعنې هغه څوک او هغه زنانه چې هغې به غریبې څه حیثیت خلکو نه ګڼو په خپلو زړونو کې نبي علیه السلام که به چرې هغې وینزې هم د لاسو نه ونیسو چې ما سره راځه زما څه کار دی نو نبي علیه السلام به ورسره تلو یا نبي علیه السلام پکې دا نه دي کړي چې تا سره زه څه لزمه ستا به څه کار یې بلکې د هغې د زړه ساتلو دپاره ورسره نبي علیه السلام تللی دی. دلته خو دا رالل او یو بله ناشنا عجیبه خبره هغه دا وه یو بل حدیث دی او هغه دا و چې دی خو بیا هم وینځې وې خو لکه روغې وې یوې لیونی نبي علیه الصلاة والسلام یو ځل روان کړو او د مدینې منورې په کوڅو کې وګرځو شیخ صاحب به دا حدیث ډېر بیانولو نبی علیه الصلاة والسلام پسې یوه لیونی راله وی ما تا سره لږ کار دی ما سره ورشه او داسې سنجیدګۍ سره وویل نو نبي علیه السلام خو پوه چې دا لیونی ده خو چې که دې ته وایم چې ځه خو دا د نبي علیه الصلاة والسلام هغه اعلی اخلاق هغې د تربیت ته ضرورت ځکه نو چې هغه بلکل بیخي مجنونه وه اوس بعضې داسې بیمار وي لیونی وي خو بیمار وي
نو که هغه چېرې بالفرض څوک اوس دې وخت سره په دغه حدیث عمل کوي سنت باندې نو د هغه بیمارتیا کېدی شي سیوا کېږي نو هغه که چېرې زیر تربیت وي د چا نو هغه له پکار دي چې هغه پوه کړي چې یاره ستا کار به دقه شان وشي ما له اوس یو ماسپښین مازدیګر نه مخکې ماسپښین نه وروسته یو کس راوستی و چې وی لیونی دی نو هغه ناست نو ما ته وایي چې څه ډېره یو دروند کار دی او تا له مې راوړی دی نو هغه وارې ووایي چې ما وایي چې زه کور ته رالم وي اوس د دې ځای نه لړم وي د دفترو نه وایي ده راته وایي چې ما هغه له بوځه وایي زه هلته به اعتکاف ورځو کې راتلم نو وایي څه کار مې دی زه ته واره که زه دم در باندې اچوم بیا یې وي بیا خو غلی خو بیا مې ورته ویل ده ته ووایه خوب یې وي ما نه هغه مه وایه ما ته پته ده چې خوب به ته نو بیا یې وی چې یاره زه هغه کار به داسې یو عجیبه کار دی دروند کار دی چې دا به وشي او که نه نو بیا مې ورته ویل دا څه کار دی وی الله او د الله د رسول یو حکم دی نو هغې کې زمونږ څه خبره روانه ده نو هغه به وشي او که نه نو دغه مې وی ما الله به خیر کې الله به هر څه وکړي او خو ما ګوره دا خوب به هم چاته نه وایي دا خبره به هم بل چاته نه کوي وی ښه وی یو بله خبره مې راوړی ما په یو ملاقات کر څه مخت ما بس غلی شه او به مې ولې دم کړي هغه واره ته وایي د دې مازغونه مې دا بوچ کوس شو وی دا مازغونه مې لږ بوچ کوس شو نو که داسې مجنون وي چې هغه په اصلاح سره صحیح کېږي نو بیا خیر ده که به نه ورته ووایي چې ته لږ وار وکړه صبر وکړه هغې لیونی نبي علیه صلات وسلام روان کړو او وایي ټوله مدینه منوره کې وګرځولو یعنې کوڅو کې وګرځو وی به چې دې ځای مې کار دی دلته نه به روان کړو دې ځای مې کار دی بل دې ځای مې کار دی بیا صحابه و نبي اسلام ته وفرمایل چې یا رسول الله دا لیونی ده وی پېژنې مې خو بس د دې نن مخه شوې ده خیر ده به نن دې سره وګرځم هغې هېڅ کار نه و تر ډېره وخته پورې وی نبي علیه السلام وګرځولو په کوڅو کې د مدینې منورې نو دې کې هم راغلی ان كانت الامة من مع المدینة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري دا حدیث صرف بخاري امام بخاري راغسته نو د دې وجې ورته رواه البخاري ولیکو که چېرې دواړو راغسته امام بخاري او امام مسلم نو بیا به متفقون علیه کله به داسې وي لکه وروستو به راشي چېرته زه به بیا ووایم انشاء الله تعالی چې وي به متفقون علیه حدیث خو الفاظ به د یو کتاب وي نو هغې کې به د هغې کې لیکلي وي چې دا د الفاظ د بخاري دي یا د مسلم دي او حدیث د دواړو متفقون علیه دی نو الفاظو کې به لږ فرق وي خو دا روایت هم د بخاري دی الفاظ هم د امام بخاري دي نورو صاحبانو نورو کتابونو ته دا بیا راغستې دي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى سیدنا وسلم دعا وکړئ